بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ د الطریقة العصریه پنځم درس دی. الدرس الاول به ان شاء الله نن پوره شي. د الفاظو معنی نو موږ له الفاظ راکړي دي، وای د دې الفاظو معنی ځان سره خټ مضبوطی یاد کړئ. نو دا به ان شاء الله په یاد باندې یادو. د الفاظ معنی راکړي دي. هذا معنی دا موږ په پښتو کې وای، دا اردو کې وای، او د مذکر د پاره راځي، د نر د پاره. دا قلم مذکر دی، رجل مذکر دی، فرس مذکر دی، حجر مذکر دی. نو د هغې دپاره چې ته ورته وایې چې یاره دا، نو هغې دپاره به بیا هذا لفظ استعمالوي. او ما هذا معنا ده دا څه دي، دا څه دي. د غیر ذوي العقول یعنې بېجان باره کې چې تپوس کوې، نو هغې دپاره به وایې ما هذا، دا څه دي. مکتب میز ته وایي، او ټپایي ته وایي، موږ ورته ټپایي وایو، یا ورته میز هغه ورکوټی غونته میز وي هغې ته ټپایي وایي، او دا غټ میز چې وي هغې ته میز وایي. هغې ته په عربۍ کې مکتب وایي، مکتب. باب دروازې ته وایي. دا دروازه چې د کمرې دروازه، د باتروم دروازه، د جومات دروازه، د سکول دروازه، نو هغې ته باب وایي. او جدار په عربۍ کې دیوار ته وایي. دا چې کوم دیوالونه دي دغې ته په عربۍ کې جدار وایي، دیوار. فرس اس ته وایي، اس. نو هغې ته موږ په پښتو کې اس وایو، اردو کې ورته ګوړه وایي، ګوړه. کأس پیاله یا ګیلاس ته وایي. کأس پیاله یا ګیلاس. ګیلاس ته هم کأس وایي او پیالې ته هم کأس وایي. ګیلاس کې موږ اوبه څښو نو هغې ته هم کأس وایي، او پیالې کې چای څښو یا پی څښو نو هغې ته هم کأس وایي. رجل سړي ته وایي، رجل سړی. ولد الک ته وایي، الک. اردو کې ورته لړکا وایي، ولد الک. من هذا، دا من هذا باندې موږ تپوس کوو، خو د انسان باره کې تپوس کوو. من هذا معنا ده دا څوک دي، من هذا دا څوک دي. یو دی ما هذا، نو د ما هذا په تپوس کوو دا څه دي، څه. او د من هذا معنا ده دا څوک دي. ټیک شوه، دا څوک دي. عمود ستن ته وایي، اردو کې ورته ستون وایي. سقف دا چت ته وایي، د کمرې چت شو، د جومات چت شو، د سکول چت شو، دا بره چت چې وي دغې ته سقف وایي، سقف. او حجر دا کانی ته وایي، هر قسم کانی ته حجر وایي. ما اوبو ته وایي. قلم الرصاص، پنسل ته قلم الرصاص وایي، پنسل ته قلم الرصاص. پنسل ته څه وایي؟ قلم الرصاص. اوس اب او والد دا دواړه الفاظ د پلار دپاره استعمالیږي. پلار ته په عربۍ کې اب هم وایي او والد هم ورته وایي. پلار ته په عربۍ کې اب هم ورته وایي او والد هم ورته وایي. پلار ته په عربۍ کې اب هم وایي، والد هم ورته وایي. بل زوی دپاره په عربۍ کې ابن لفظ هم استعمالیږي، ولد لفظ هم استعمالیږي. زوی دپاره ابن او ولد دا دواړه الفاظ استعمالیږي. زوی دپاره ابن او ولد دواړه الفاظ استعمالیږي. کړکۍ چې ده که نه، د کمرې کړکۍ شوه، د بیټک کړکۍ شوه، نو کړکو ته چې دی شباک وایي، شباک کړکۍ ته وایي. حارس د سین سره چې دی، ح الف ح را سین زیر رس، دا اصل کې دی حارسون دی، خو موږ دلته کې وقف پې کوو. حارس معنی د څوکیدار. یو حارس هغه سا سره دی، سا سره د سین په ځای سا وي، د هغې بېله معنی ده. یو حارس چې د را نه پس سین وي، اخره کې سین وي، نو هغه څوکیدار ته وایي. نو دا زمونږ د طریقة العصریه پنځم درس او الدرس الاول دا مکمل شو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هدف المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.